بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل اقرؤوا یاسین علی موتاکم چې کله ستاسو نه څوک مرګ ته نږدې شي د مرګ علامات په ظاهر شي نو د سره خوا کې د یاسین ورد کوي یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین خوا کې وسره څوک نه واشه د تلاوت ورته د یاسین کې بده سره د روح په اسانه سره وځي نو اوس خپل بچو ته خپل اهل ویان ته د دې خبرو ترغیب ورکو ولې دا مرګ اچانک راځي چاته وای نه چې زه رواني موزان تیار کړ نه اچانک وای نو که اول نمون د بچو ذهن سازي کړي اسلامی تربیت هم کړي نو په هغه سخت حالاتو کې به دوی زموږ دا حقوق پوره کوي او چې کله د انسان نه روح وځي نو اهل او عیال با دا کلمات وای انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها یو ورځ به مونږ هم الله طرف ته واپس کېږو دا الله بندگان یو الله طرف ته به واپس کېږو او یا الله دا کم مصیبت په مونږ باندې رالو کم غم په مونږ باندې رالو د دې بهترینه بدله مونږ راکړي ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې کله زما خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه وفات شو نو ما خو د نبی علیہ السلام دا حدیث اوریدلو چې دا کلمات پوي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها امام دا کلمات وي بمال الله داسې بدل راکړه په دنیا کې چې دغه خاوند نه بهترین خاوند ما ته ملو شو د نبی علیہ السلام سره زمانه کاوه بهترینه بدله به الله رب العزت درکړي علماء لیکلي دي صرف د مرګ په وخت کې نه هر قسم مصیبت پتا باندې رالو هر قسم مصیبت په هغه وخت کې دا کلمه ویل شي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها چې دا هغه مصیبت بهترینه بدله د الله نه غواړي الله بدل کړي چې کله انسان وفات شي نو دا غي نه پس دا کلمه به وي دویم حق دا دی چې په یو کپڑا باندې به دغه مړی دا به د سه لاندې طرف نه ځنې طرف نه راوستل شي او دلته به وتړل شي چې خله کولا وفات شي دا د انسان حل څومره تکبر څومره عیاشي څومره لوی خو چې کله مړ شي حکم دا دی چې کپڑا به ول د دې ځنې نه روباسه او دلته به وتړل چې خله کولا وفات نشي دا غي نه پس بیا به ولا د خپل د مټ ګوتی دي دا به یوځای کې دا به اوتړي چې خپې کولا وي پاتې نشي او ترڅو پورې چې مړی تا غسل نی ورکړې شوی دراغه پورې مړی سره پاکه تلاوت کول مکروه دي بعض خلک کوي مړی اوشي فورن وسره زنانه ناشتي یا څوک سړی قاری صاحب راولي مړی سره پاکه تلاوت کوي نو څو پورې چې مړی ته غسل نی ورکړې شوی مړی سره پاکه تلاوت کول په قرآن نه کې او په حفظ کې دا مکروه دي نه دي کول پکار او چې کله غسل ورکړي شي دا غسل نه پس بالکل تلاوت جایز ده دویمه اهمه مسله دا ده چې کله مړی وشي نو چې څنګه په جون کې په خزو باندې د دغه سړی نه پرده لازم ده نو چې مړ شي او موږ په